د خطاب د پاره بلنه ورکوم فضیلة الشیخ ابو مصعب عمیر بن الشیخ عبدالعزیز النورستانی حفظه الله نائب امیر مرکزی جمعیت الحدیث ذلة الشاور ابو مصعب عمیر ابن الشیخ عمر بن عبدالعزیز حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. دا الله رب العالمين حمد و ثناء او جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بانی درود و سلام نباد. زما معزز و محترم الحمدلله دا الله رب العالمین فضل او احسان دے او بیا د هغه نرستو زمونږ د مرکزی قائدین د صوبایي قائدین او ضلعي قائدینو دا شکریا ادا کوم چې هغه مونږ ته د مرکزی جمعیت اهل حدیث غوندي پلیټ فارم هغه مهیا کړی دی. زما محترمو دا مرکزی جمعیت اهل حدیث دا زمونږ د اهل حدیثو یو ټولنه ده، یو گروپ دی، یو جمعیت دی چې په هغه کې مونږ راجمع شو او د دین او د دعوت کارو کو. دا الله رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دین دا د خلکو ته ورسو. ځکه زما محترمو که چېرته اجتماعیت نه وي نو بیا هیڅ هم نه کېږي. هر سړی خپل ځان سره انفرادي دعوت کوي، خو هغه انفرادي دعوت هغه اثر نه کوي. د دې د وجې نه په دې کې ځان شامل کوي، په دې کې د دې منبر جوړ شي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته تشریف راوړو ټولو کې اولې د انصارو او د مهاجرینو په منځ کې اخوت پیدا کو او هغه ممبرشپ پیدا کو چې دا انصار او دا مهاجرین یو ځای شي، اجتماعیت پیدا کی او د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دا دین او دا دعوت مخې ته ورسي. د دې د وجې نه زما محترمو زمونږ دی قائدینو هم دغه سوچ کړی دی، هم دغه بنیاد باندې دغه مرکزی جمعیت اهل حدیث او شورا علماء اهل حدیث دا یو پلیټ فارم موږ ته راکړی دی. د موږ ته پکار دی چې موږ په دې کې بڑ چڑھ کر حصہ واخلو. دویم زما محترمو چې کله یو اجتماعیت جوړیږي، یو جمعیت جوړیږي، یو شورا جوړیږي نو د هغې دپاره د انفاق فی سبیل الله ضرورت دی. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته تشریف راوړو او د غزوه تبوک موقع تاسو ته پته ده رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو نو چې کوم مالدار صحابه کرام او هغه چې دینو خسته طریقې سره په هغه کې حصہ واغسته. دا د نه وایم چې ډېرې پیسې ورکړي، ډېر انفاق وکړي، صرف دومره وایم هغه یو صحابي و هغه چې د کور ته لاړو هېڅ یې مونده نه کړل، یو څو کجوري هغه یې په لاس کې دا نیولې دي او را روان دی او شرمېږي چې زه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته دا به څنګه وړم او څنګه به ورته ږدمه. الله رب العالمین د اوو اسمانونو نه بره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی راولېږله او ورته وویل چې فلاني صحابي سره د زړه د اخلاص نه، د زړه د للهیت نه هغه چې دی نو چنده راوړې ده خو شرمېږي ستا مخې ته نشي راتلی. زما محترمو د دې مناسبت باندې که چېرته موږ په زړه کې دغه خبره راولو چې یاره دې شورا ته دې مرکزي جمعیت اهل حدیث ته څه به وکړم چې دا نه ووځمه. نه، الله رب العالمین فرمایي چې ولا تهنوا ولا تحزنوا، سستي مه کوئ. که چېرته سستي وکړله نو سستۍ سره چې دی نو ناکامي ته ملاویږي. ولا تحزنوا او غمجنه کېږئ مه، خفه کېږئ مه چې یاره که دې ته زه نه نوځمه نو زما به مال خرج شي، زما به جان خرج شي، زه به چې دی نو داسې شم هغسې شم. نه، الله وایي چې دا دواړه خبرې د خپل د زړه نه ویستلې نو انتم الاعلون، تاسو اوچت یئ. یو واقعه درته بیانوم د علوی همت لپاره چې خپل زړه کې همت پیدا کړئ نو انشاءالله دا کومه ټولنه، دا کومه اجتماعیت چې موږ ته دیو مشرانو راکړی دی، دې قائدینو موږ ته راکړی دی نو انشاءالله دا به رایګان نه ځي. عبدالله ابن احمد ابن حنبل رحمه الله هغه خپل واقعه بیانوي، خپل والد محترم سره ناست وم وایي دا خبره یې کوله چې اللهم اغفر لابي الهيثم. درې ځلې وایي دا خبره وکړه. ما ورته چې بابا جانه دا ولې ته دا عبدالهیثم یادې؟ وایي هغه راته وویلې چې بچیا زه چې کله د خلق قرآن په فتنه باندې دا خلکو سره په مقابله کې شوم نو زه یې ونیولم چې جیل ته لاړم
جیل کې پروت ما وای داغه سره راغی وزي اوس کونډه ما ته وای چې احمد ابن حنبل رحمه الله چې ته داسې یو مقصد د پاره راغلی چې هغه ډېر لوی مقصد دی ما ته وګوره زه چې یم نو قاتل یم زه چې یم شارب د خمر یم زه چې یم زناکار یم په هغې باندې ما چې دی نو 1800 کوړي خوړلي دي بعضې روایتونو کې 18,000 راغلي دي او ته چې دی نو د الله رب العالمین د دین د بلندۍ دپاره د الله رب العالمین د دین د اوچتوالي دپاره راغلی ته ګورې سستي ونه کړې که سستي دې وکړله نو هر څه درنه پاتې کېږي زما محترمو نو دلته موږ ته هم الله رب العالمین دا فرمای امام احمد ابن حنبل رحمه الله وایي چې کله به ماته یو کوړه ملاوېدله دا جسم به مې د اور نه ډک شوی وسوځېدلو خو ماته به د ابوالهیثم هغه خبره را یاده شوی او ما به زړه مضبوط کو نو موږ هم دا وایو چې دې قایدینو موږ ته چې کوم پلیټ فارم را کړی دی په دې پلیټ فارم کې که چېرته موږ ځان استعمال کړو نو دا د الله رب العالمین دا دین د الله رب العالمین دا شریعت دا به مخ په وړاندې ځي ځکه الله فرمایي چې ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون سستی مکوي خفګان مکوي تاسو اوچتي ځکه زما محترمو زمانه مخکې ابو وائل فضل حبیب حفظه الله تاسو د اهل حدیث او د مرکزی جمعیت اهل حدیث او د شورای علماء اهل حدیث هغه قانون او هغه منهج بیان کو نو ان شاء الله زمام تاسو دا امید دی چې د هر ځای نه کم کسان راغلي دي نو ان شاء الله په دې مرکزی جمعیت اهل حدیث کې به ننوځو او د دې منبر به جوړیږو د دې ملاتړ به جوړیږو او دا دین او دا دعوت دا مخ په وړاندې به بوزو زموږ عمرا موجود دي د صوبې قائد فضیلت الشیخ ابو عامر روح الله توحیدی او ورسره نائب امیر فضیلت الشیخ ابو عائش عبد البصیر حفظه الله دغه شان زموږ رور ابو عبد الله عمر ابن عبد العزيز حفظه الله دا زموږ د صوبې قائدین دي علما کرام دي دغه شان دي زموږ د ضلع پېښور قائدین هغه علما کرام دي زما محترمو فضیلت الشیخ حزب الله مخبت فضیلت الشیخ مصباح الله المدني دغه شان دي فضیلت الشیخ فضل الرحمن رحمانی دا ټول علما دي زما محترمو دا به تاسو د رهنمایي دپاره تاسو د قیادت وکړئ ان شاء الله د الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین زموږ په زړونو کې دا کوم پلیټ فارم چې موږ ته مهیا شوی دی دا دې ژوندی کړي او زموږ په زړونو کې دا واچوي چې موږ په دې کې د دې ملاتړ جوړ شو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب الصالحين ولست منهم أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا. داو فضيلة الشيخ أبو مصعب عمير ابن الشيخ عبد العزيز النورستاني حفظه الله نائب أمير مركزي جمعية الحديث ضلع پېښور.